نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې معاشره باندې د یو بل سره د مینې او د محبت او د ورورولۍ ډېر زور اچولی. د هغې به دا خواهش و چې دا مسلمان یو بل سره له قدرونو ژوند تېر کړي، که دی د مشرق دی او که د مغرب، که دی تور دی او که سپین، که دی مالدار دی او که غریب، که دی عربي دی او که دی عجمي، خو چې دا دواړه یو بل سره داسې ژوند تېر کړي لکه خپل رور چې د رور سره ژوند تېروي. زه ځان له دا خوښوم چې زما دې خلک عزت وکړي، نو چې د بل مسلمان لم دا خوښه کړم چې د هغه م عزت وکړم. زه ځان له دا خوښوم چې ما سره څوک جنګ نه کوي، د هر چا دا ځان له خوښه ده، نو چې د بل مسلمان لم دا خوښه کړم چې هغه سره هم جنګ ونه کړم. زه ځان له دا خوښوم چې زما مور خور دې څوک ونه کنځي، دا ځان له خوښوم، نو چې بل مسلمان لم دا خوښه کړم چې د هغه مور او خور او ښځه دې څوک ونه کنځي. زه ځان له دا خوښوم چې زما نه دې څوک غله ونه کړي، نو چې بل مسلمان لم دا خوښه کړم چې د هغه نه دې څوک غله ونه کړي. او زه ځان له دا خوښوم د ځان دپاره چې زما ته د ټول انسانان سلام وکړي چې د مخې له ورځم، نو چې بل مسلمان لم دا خوښه کړم چې د مخې له راځي چې زه ورته سلام وکړم. دا طریقه چې کوم حضور پاک مبارک مونږ ته ښولې ده او په دې مونږ عمل وکړو، قسم دی مسلمانان به یو بل سره د لرونو په شان ژوند تېروي. ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي چې مسلمانان د یو بل سره داسې ژوند تېر کړي کالجسد الواحد، لکه یو وجود. یو وجود کې چې سترګه خوږېږي ټول وجود ورسره بې خوبی، که لاس خوږېږي ټول وجود ورسره بې خوبی، که ګوته خوږېږي ټول وجود ورسره بې خوبی، که یو اندام خوږېږي ټول اندامونه ورسره چغې وایي. دقه رنګې که یو مسلمان باندې تکلیف راشي نو ټول مسلمانان دې ورسره بې خوبه شي. که یو مسلمان یو ځای کې په مصیبت کې مبتلا دی نو ټول مسلمان دې ورسره چغې ووایي، او دا مسلمانان دې د په دې غم کې، په دې دک کې، په دې دړ کې شریک شي. دا د رسول الله مبارک تعلیماتو او په دې صحابه عمل کړی. د صحابه معاشره چې هغې کومه زندگی وه دا داسې و لکه د خپل وروڼو په شان دی. که د مکې په ګوټ کې یو مسلمان له به تکلیف و، د مدینې په ګوټ کې بل مسلمان به پې دړدېده، او چې په یو مسلمان به لږ معمولي غوندې تکلیف راغی، دی بل به کوشش کاو چې دا تکلیف دې زه په سر اوچت کم، خو چې دا انسان د دې تکلیف نه خلاص شي. نن زموږ معاشره ټوله لوړې روانه ده. زه چې زما دا تکلیف په بل ور واچومه چې دته اخلاص یم، خو چې دا بل پې اخته شي. نن زه وایم چې زما نه څوک غله ونه کړي، خو چې زه د بل جیب وم، ما ته څوک کنځل نه کوي، خو زه به بل ته کوم، ما نه څوک غلا نه کوي، خو زه به د بل نه کوم، زما دې څوک عزت نه کوي، او دې کې زما د خلک عزت وکړي، خو زه به د بل نه کوم. دې سره زموږ معاشره نن بېګړاو ده، دشمنۍ جوړې دي، بغضونه جوړ دي، حسدونه جوړ دي، او هر یو کس ټوپک تماچه یو بل پسې راغشتې ده، او هر یو کس د بل غلا ته عزت ته وینې ته تږې ناست دی. یو مسلمانان خو د رسول الله مبارک د مسلمانۍ په طریقو عمل نشته. الله دې زمونږ په وجود کې او زمونږ په زړونو کې د رسول الله مبارک راوړلې شوي چې کومې طریقې د مسلمانۍ دي په هغې دې زمونږ عمل نصیب کړي. کله چې مکې مکرمې نه مسلمانان راغلل مدینې منورې ته هجرت یې وکړو، نو د یو مهاجر او د مدینې د یو انصاري به ورورولي جوړه کړه. تاسو خپل منځ کې سره رونه شوې ده نن نه پس، نو ګوره دا خو د مسلمانۍ ورورولي ده، د مسلمانۍ د وجې رونه ورورولي ده. دونه صحابه هغه د مهاجر ځان ته رانږدې کړل، د مکې خلک یې دومره ځان ته رانږدې کړل چې دنیا کې به نن د هغې مثال څوک پیش نه کړي. د مدینې یو کس دی حضرت سعد ابن الربیع رضی الله تعالی عنه، او د مکې یو بل کس دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه. د دې دواړو ورورولي جوړه
دا ستار ورو تر درو اوس ګوره ورورولي څه ته وایي دې ته ورورولي وایي دا سعد ابن ربی دا د خپل مهاجر رور ته وایي عبدالرحمن ابن عوف ته وی ته خو زما رور یې که نه وي یو وی راځه زما دوه ښځې دي یو پکې خوښه که چې کومه ستا خوښی زه به طلاق ورکم چې عدت یې تیر شي تا ته به یې په نکاح کړم یو زما او یو ستا او زما مال دی راځه در سره غوټ نیموم نیم ستا او نیم زما نن سبا داسې به څوک وکړي خپل سکه د مور رور ته د مور راوړلې رور ته سترګې پټوي هغه رور د ده چې په خېټه کې د مور یو بل سره یو ځای لتې والي دي هغه برغوني بچي هغه نن خپله نوړی په خپله خوله کې د بل خپل سکر ورنه پټه ساتي داسې ژوند تېر شو زه حیران یم چې د دنیا د عمل څونه خوږ دی نن سبا د دنیا دولت مال کاروبار دومره خوږ دی چې خپل خوږ ورور مسلمان خو پرېږده غرور خپل ورور خوږ سره پې دشمني روانه ده د پلار په خپل بچی سره دشمنی روانه ده د بچی په د خپل پلار سره دشمنی روانه ده د تربور په تربور سره دشمنی روانه ده د خورئی د ماما سره او د ماما د خورئی سره او د تر درواره سره او درواره د تر سره او د گاونډي د گاونډي سره د دې دنیا د مال او د تجارت د وجې دشمنی روانه ده دونه خوږ شو دا دنیا دا بدن سره په سر وړی خیرت ده دا به قبر کې ستا په کارېږي دا د جون مړی مونږ راوړي دي چې ګنې مونږ به نه مرو لږ سوچ پکار دی زما وروڼو مونږ مسلمانان او مسلمان هغې ته وایي چې د اسلام په دایره کې دننه ژوند تېر کړي او که یو مسلمان د اسلام د دایرې نه بار ژوند تېروي دا به مسلمان نی بیا نو د رسول الله مبارک د مسلمانۍ کوم اصول او طریقې ښولي دی هغه دقه دي نو دی ورته وایي راځه مال هم د سره نیمو او زما دوه ښځې دي پکې خوښه کا دا ورته نه وایي چې ورګه یو ښځه دله در کوم بیا به دله کې وایي چې خلکو به هم وایي چې دا یوه جوړ نه وه خوښه نو په دې بلې ورپایه کړه دا یوه جوړ بوډۍ وه نو په دې بلې ورپایه کړه وی نه ته پکې خوښه که چې د ما دوه ښځو کې د کومه خوښی نو هغې له طلاق ورکوم عدت نه پس به تا ته په نکاح کم مال د سره نیمو دې ته ورورولي وایي دا هغه دی چې ځان له څه خوښی بل له خوښ کا او ورته سوی عبدالرحمن ابن عوف وی بارک الله فی اهلک و مالک ستا په دې اهل ښځه او مال کې د خدای برکت واچوي دلونی علی السوق زه تاجر سړی ما ته بازار ښایه ستا مال نه علم بازار راته ښایه ستا ښځه نه علم بازار راته ښایه ماله چل راځي خدای به څه شی راکړي نو زما به ښځه مو شي او زما مال به همقسې وشوه هغه به ته بازار وښو دی به ته تجارت به یې کو پیسې به یې ګټلې ته به تجارت به یې کو پیسې به یې ګټلې الله وله مال ورکړه عبدالرحمن ابن عوف له نو ښځه یې موکړه نو یو ځل حضور پاک له په مخه ورغې د مدینې په کوڅه کې نو رسول الله مبارک په پیښ شو چې د خو واده کړی دی دا واده څه نښې نوښې پې د پاسه پرتې وې نو رسول الله مبارک یې تپوس وکړو ماهیم عبدالرحمن دا څه شی دی پوه شو وی صاحب واده مې کړی دی څوک انصارو کې مې یو ښځه جینۍ کړې ده ولیمه دې کړې ده وی نه اولم ولو بشاتن ولیمه وکړه ښه یو ګډ چیلی دی ولې نه خو ولیمه وکړه هغه عبدالرحمن ابن عوف دونه مالدار شو هغه هم قرباني ورکړو دم د بینې دم هغه پښتانه وایي که نه وی یو ستو کې وی یو موټې ورکړي که څنګه ده نو بلې د ویښه وباسي هغه شی هم نه دی پکار هغه څه چل وکړه هغه ورته ښه د مینې محبت سات وکړه او دم د هغه د اخلاص په جواب کې ورته انکار وکړه الله مالدار څونه مالدار شو عبدالرحمن ابن عوف څلور ښځې وې څلور نو قانون دا دی چې سړی مړ شي او بچی یې وي نو د څلورو ښځو په شریکه اتمه حصه رسي نو دا اتمه حصه به په دې څلورو ښځو تقسیمې نو د یوې ښځې 22 حصه رسي 22 نو د ده یو بیبي وه نو هغې وې زه په میراث کې حصه نه غواړم نغد مال کې لږې راکړې نه په کورونو کې حصه غواړم نه په اسونو کې غواړم نه په ځمکو کې غواړم نه په ګډو چیلو کې غواړم نه په غلامانو وینځو کې غواړم نغد مال کې خپل حصه نه غواړم لږه غوندې راکړې معمولي غوندې خپل حصې 22 کې ده نه غواړم لږه راکړې نو 80,000 اشرفۍ وله ورکړې که دی 22 شي نو ټول مال به څونه جوړېږي زما وروڼو دې ته یو بل سره مینه وایي او دې ته یو بل سره محبت وایي بس
مسلمان دی مسلمان سره خیګړو کې بس بد مکه وا خیګړه کاوه یو مسلمان دی او هغه ته یو ضرورت پیښ شو پوره کوله یو مسلمان دی حاجتمند دی یو حاجت ورته پیښ شو پوره کوله سترګې ورته مخ خړاوه مسلمان سره خیګړه وکړه رسول الله مبارک په بخاری شریف کې راځي د بنی اسرائیل دی یو سړی قصه کوي دا بخاری جلد ثانی کې دا روایت راځي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې بنی اسرائیل کې یو سړی د بل نه قرض وغوښته وی ما نه قرض را سل اشرفه هغه ورته وی ګواه دې څوک دی وی کفا بالله شهیدا الله ګواه وی ضمانتی راکا لکه چې قرض درکم سبب د نه اخلي څوک ضمانتی راکا وی الله می ضمانتی هغه داسې خبرو کړ چې هغه کې دوی منوا گواه میں اللہ دی ضامن میں اللہ دی مال یو سره شرپې راکا ضرورت مې دی وی کله به راکې وی په پلان کې روز دقه یو د دریاب یو غاړه باندې دواړه یو بل سره ولاړو وی چې دا کم دی ولاړ یو دلته به در کوم په پلان کې میاش په پلان کې تاریخ په پلان کې ټیم دا مرګري وته وی رتا الله گواه کو او الله دې ذمہوار کو نو دا الله په گواه او په ذمہوار زر عظیم خوشاله دا سره شرپې واله اغلاړه غشرپې یو اگر وزم را لاغه ټیم امراغه دی غریب لاړ او د دریاب غاړه تا چې ګوره مقرضداري چې کمروز او ټیم خولو اغه زې خولو اغه زې ورزم زما به ان شاء الله العزيز اغه قرض دراله به وروړي دې چې ورغه اتفاق دا چې باران شوی او خوړ راغلو لوی سينو خوړو راغلو او په خپل کې نه پولیس ته نه کیشتهشتا نو هغه سړی دلته نشورات لیدل دلته نشوتلی نو دی خو پوه شو چې هغه سړی غریب خو به د خپل غاړې لراغلی خو نه پولیس ته نه کیشتهشتا چې مال راوړي نو د انتظار وکړو خوند یې ونه کړ نو په دریاب کې چې دا کم خپل دا دریاب راغلیو نو دی کې لرګي را روانو په دې خړونو دریابونو کې اکثر د لرګي مرګي راځي نو دا سړی ورکو شو هغه لرګي راوچت کا او کوړته راو چې زړه خشاک به کوړته یو سما الکه سودا لري چې سړی خو ماونه دي خو یاره ټیک ته د باران دی او خپل راغلی دی او خپل نه کیشتهشت او نس پولیس ته نو کې دي چې د ما قرضدار راغلی خو ماته نه راځي راو نه رسید میاس کې هغه څه چلو میاس کې هغه چراغي هغه قرضدار دې تم قرضدار نن خو ورکا قرض نو زبر بیا وي قیامت کې نه غوا شریعت وای چې مسلمان ته ضرورت شو نو قرض ورکا لیکن زمون په معاشره کې رښتیا وای ورکول شي قرض نشي ورکول نن سبا خو عرب وای چې قرض مقراض المحبه قرض د مینې قینچی ده چې قرض لاول به د پسې خط یې وروره ډېر مجبور یم یې وروره ښځه مې ناجوړه ده یې وروره بچي راته نار دي یې وروره هسپتال کې مهرباني وکړه یو 100,000 روپۍ او 10,000 روپۍ ورکوله بس زه خو وایم چې نن د نسو قرض وغواړي نو خیراتي ورکړه چې سباله خو نه خورې کنه یا پسې ګرځه چورلټ ته طلاق نخري بیلې کوي ادمه قرض بلو دراشي اوس خپل قرض پسې بځي ادمه قرض یو دو ضرور دې پس راشي یا خدای ادمه قرض اخر کوي مالا سلاسي پسمان دې را کړې دې په مخه دې غشتې نه به دې را کولې اوس بس کې اوس اوس جګړه هغه یو لطیفه چا ویلې وای سړی په چا باندې 10,000 روپۍ و تراته نه ورکولې اخره کې وته وی ځه الکه د نیمه مې توبه خلې دا 15,000 او دا 15,000 خوراکه بس وی خاندل وی شکر الحمدلله بس اوس به خیر کارو چې قرض به اخلاص شي وی دا 15,000 به کله راکې خو چې وی سنگ دغه 15 خدای اخلاص کې دا هم دغه اخلاص شي کنه دا اکثر طالبانو ته ما بلو طالبانو ته قصه کړو مې یو سړی په بل باندې قرض او تر اته خوان نه کو اخره کې دا خدای خاطر وکمال خپل پیسې راکا نا وته وای قرضدار وی بس که خیر کارو شو یې څنګه وی شپول نه دغه نو شپول
وی دا شپول می ګړو چیلو والا له پکړې ور کړې نو اغي چې غړ چیلا را ولې دي کې بودري نو دا اغي نه بچته وړې ملائکه خیری په دې غنو کې انخلی نو چې هغه جمع کما خرڅ کم نو قرض بدل اخلاص کم دې ته نه کاوای اوس دا ګړو چیلې با چیلو وړې با یا انخلی یا بن انخلی او چې ونخلی نو 50 کال کې نه جمع کیږي نو چې هغه وړې دې غنو کې ونخلی هغه به خیری خرڅ کم نو طالب قرض خلاص کم نو دو خندل دې په دې خندل چې دا قیامت کې من خلاصي دا ګړو چیلې دا وړې به کله جمع کیږي په دې غنو کې او بیا به ته مال خرڅه نو دو خندل او ته سوي چې دا نقد ور دی ورې دل څنګه خوشاله شوي دې ته نقد وای نقد ورې دل نو څنګه ورته خوشاله شوي نو نن قرض ورکا نو قیامت کې غواړه درشتیا راته زما دا مطلب دی چې د مسلمان د قرض نه منې کوم قرض حسنه خشه دی یو مسلمان تاجت پیښ شوتا نه قرض وغوښته نو ورکا ولا بهتره دا چې ورکا ولا قرض حسنه ها د شریعت وینا دا چې ولیکا لیکل وسره کول یكتب بینکم کاتب بالعدل او یو کاتب وګوره خپل هغه باندې ولیکا گواهان مور باندې ورواچوا لیکن نن د مسلمان معاشره د رسول الله مبارک د راولل شوی د دین د دایره نه بار وته دا موږ سرونه د رسول الله مبارک د راولل شوی دین د دایره نه بار وستلی دي بار نو قرض ورکا زګردا پسې بیا با عدالت کې داوی پکې قرض ورکا چیک بم دل در کې ها دا زما چیک والا دا چیک د پلان کی تاریخ او د پلان کې میاشته او دا بدن له وصول کې نو سړی سور کې خوشاله چې جدا کا خیر مال چیک بوک له چیک راکړه او پاغه تاریخ بده دا چیک وصول کم چیک داخل کا بینک کې پیسې نشته ځه اوس سره سکه وجلې په وجلو باندې خو دې پیسې نورې غار کې شوي وجلې نو نور دښمنی درته جوړيږي سبق یې وسره او چې د مټه نيسه او راکاږي نو شل داغه مرګري کېږي مړه سچ سکه وسره درب کی کنه خیر دې مړه گزار وسره وکنه دا غرور ولیدا او دا غل سړی ګورینن مرګري ډیر دي رساس په نسبت دا دې پدې دې پوي کم دا غل سړی مرګري رساس په نسبت ډیر دي ورونو یاد وساته مونږ یو مسلمانان د پردو مالونو ته سترګې مخړاوي پردو مالونو ته چل مجوړاوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرید وی دا الله رسوله کده دا الله پلار کې مخ په مخ او جنگیدم او شهید شم کم خوابدم وی جنت دا سړی لاړ رسول الله مبارک وی واس کې دې سړی ته واپس راو ګرځاو وی تاسو وی ما وی کده د الله د رضا د پاره د الله پلار کې و جنگيګم مخ په مخ شاکړې ملي تختمنا او شهید شم نو کم خوابدم نو تاسو وی جنت تا وی وورا حضور پاک فرمای سوي وورا وی کده د الله پلار کې مخ په مخ او جنگيږي او شهید شي او بالفرض بیا د خدای جمع دی او بیا د خدای پلار کې او جنگيږي د کافر سره او شهید شي او بالفرض بیا د خدای جمع دی کی او بیا د خدای پلار کې او جنگيږي او بیا شهید شي د شهادت بلا مرتبه ده تملو شوي لیکن جنت تبع الزه چې د دې ګوت د بند مرم پر دې حق او قرض در باندې نه د دې ګوت د بند عمر کې در باندې پوری جنت ته نشته وي اوس جبريل راغی او دا خبره ما ته وکړه د قوس جبريل راغی نن سبا مونږ د عيش و عشرت لپاره آخرت تبات ځکه ضرورت دی وی بچیره ته ناری یو مسلمان نه یو لږ در 15 قرض وغواړي کې دي چې درته هم بخي نه زدان له موټر علم هغه ته نه رسم بنگلا علم دا مزاربتونو کې چې کوم خلکو پر دې پیسې واله دا قصد نامنه حد مفتیان چې دا نه جوړ کړي او ګیرو له چمکونه ور کړي او د یو نه پیسې او د بل نه پیسې په اربونو روپے د خلکو نه واله لاړو تختې ده دا محتاج او دوی دا ضرورتمند دوی دا د خواهشاتو د پاره دا د بچو د خواهشاتو د پاره دا د خپل خواهش د پاره دا د بچی د موټر د پاره دا د خصپینه جامې د پاره دا د جزونو د سیل د پاره
دې دپاره د خلکو جیبونه وای نو که ضرورتمند دی چا نه قرض وغواړي درې کړي او هغه ته پته چې واقعي دا خو وګې دی غریب دته به یې سبا وبخي لیکن موږ دې دپاره نن قرضونه نه کوو دا لکونه قرضونه دا کروړو پیسې پردی وهل دا صرف د خواهشاتو دپاره دي نو د خپلو بچو د خپل ځان د خواهش دپاره ظالم آخرت ورکړې قسم په خدای که دا بچي دې پکار شي قسم د الله په ذات که دا ښځه دې پکار شي یوم یفر المرء من اخیه څنګه دی و امه و ابیه څنګه دی و صاحبته و بنی قیامت ورځ برور ضرور نه او د مور نه او د ښځې نه او د بچو نه تښتي به لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه هر سړی به خپل ځان کې خدای څه مې کړی هلته به ورته بیا پته ولګي اوهو دا لکونه روپۍ دا کروړونه روپۍ دا پردی مال ما والی دی دا پردی مال ما غرق کړی دی دې بچو له نن خو دغه په کار نه شو کنه دغه ښځې له دا خو نن په کار نه شو کنه دغه نوسو له خو نن په کار نه شو کنه دغه دوستانو باندې مې لګولې خرچې مې پې کولې او بنډې مې پې والې خو په کار نه شو کنه نو قبر زنکده نه و خیرت بیا شته دا ډېره ګرانه خبره ده نو قرض چې څوک چاله ورکي د نیټې نه مخکې ورکوه د نیټې نه مخکې ورکوه یو قرضدار راغی رسول الله مبارک ته کېناست او یهودي دی یهودي او زید ابن دسنه نومې دی او پیغمبر علیه السلام له قرض ورکړی او قرضو کې لا ټیم و د خپل وخت نه 2 ورځې مخکې 3 ورځې مخکې راغی او نبی علیه السلام ته وایي زما قرض را او بیا څه وایي سختې خبرې شروع کړئ وی تاسو د عبدالمطلب بچي همدقسې کوئ د خلکو نه پیسې والے بیا نه ورکوئ او دا زما نه پیسې د دې لا غشتې چې دا ما نه خورې او د صحابه مخکې سړی لګیا دی رسول الله مبارک تستغی وایي صحابه خو پې پی شو سترګو کې ورته ګوري بار به وځي که نه سرمت دی وباسو اخر دا ستا د قرض خو 2-3 ورځې شته که نه او خلق په دې طریقه قرض غواړي زموږ پیغمبر زموږ مخکې ته هغه تستغی سپورې وی حضرت عمر صاحب هم لږ ګوته برید تاو کړل رسول الله مبارک پې پیش ورته وی ما داسې به نه کوې ان لصاحب الحق مقالا چې د چا قرض پوري خامخا خبرې کوي ورشه عمره لاړ شه د حق ورکه دومره کجورې او دونه زیاتې ورکه او بیا څه وایي رسول الله مبارک عمر صاحب ته عمر صاحب دا توقع مې د عمره نه وه چې دی غریب ترې ستغې وچ وی صاحب ته نه ګوري چې تا ته لګیا دی حضور پاک ورته فرمایي وی عمره تا له پکار و چې ده ته دې نصیحت کړی ما ته دې کړی زم ستا د نصیحت محتاج یم دیم ستا د نصیحت محتاج دی ده ته به دا نصیحت کړو چې هروره قرض غواړې په نرمۍ غواړه هروره ستا خو لا نیټه 2 ورځې شته که نه نو لږ صبر وکړه خلک د نیټې پر ورځ راځي نو 2 ورځې شته او غوبل دی جوړ کړی دی ده ته به دا نصیحت کړی او ما ته به د عمره دا نصیحت کړی چې د الله رسوله چې چا نه قرض وغواړې 2 ورځې مخکې وله تیار ساته زم ستا نصیحت ته محتاج او دی محتاج ورشه دونه شی ورکه او د دې نه زیات وله ورکه نو چې هغه بوته هغه شی م وله ورکه او د هغې نه هغه زیاتې وله ورکو نو هغه یهودي ورته وي د ما حق پوره دی که نه دا زیاتې څه شی راکې وایي دا تا ته ما 2-3 خبرې وکړې نو په هغې پیغمبر مبارک خفه شو دا پکې زیات واله وی عمره ما پیژنې وی نه وی زما زید د دسنه زوی ما او د یهودیانو هغه لوی ملا وی یوه قیمه یاره تاله مناسب و چې زموږ پیغمبر ترې زموږ مخکې دونه تېزې خبرې وکړه که یو جاهل سړی ناپوهه سړی وکړي نو ټیک تا نو ته دومره لوی د یهودیانو مولی علامه تا د حضور پاک دومره ګستاخي تا مناسب وه هغه ورته څه وایي وایي عمره دا مې قصدن کړی دی زما ټیم خو قصدن مې کړی دی ولې ما په خپل کتاب کې د آخر زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونه کتلي وو همې پکې ټول منتي و سوا د دوو نه د آخر زمانې د پیغمبر چې زموږ په کتابونو کې کوم صفتونه راغلي دي همې په حضور پاک مبارک کې ټولو منتل 2 پکې پاتې و نن مې 2 کتل او 2 مې پکې نن ومنتل یو دا چې کله د غصې موقع راشي دی به غصه نه کوي صبر به کوي نن ما قصدن غصه کو نو غصه و ډکله او صبر یې وکړو
او دویم صفت سو چې هر څومره جهالت وسره وکړي د جهالت په مقابله کې به سره بد نه کوي ښه به د سره کوي نو ما ورسره پوره جهالت وکړه هغې مقابله کې خو کړل دا د زیاتي کجورې ماله راکوي عمره دا کجورې پرېږده وه راځه ما سره لاړ شه او زه په د ایمان راوړم زما په ایمان ګواه شه الله مسلمان نو قرض دومره خطرناک شی دی نو خیر هغه سړي چې چا باندې قرض و بني اسرائیل باندې هغې غریب هم هغه خپلې پیسې راوړې چې راویړې اوس دیم دې غاړه دی هغه د دریاب پورې غاړه دی هغه نه دی خبر هغه د ده نه دی خبر خدای دې سره به اوس څه کوم هغه وی چې یا الله اوس هغه هم د دې زمانې قرضدارې نه دی خدای ما خو ته ګواه کړې الله ما خو ته په ضمانت کې ورکړې او ورځ هم راغله او ټیم هم راغی او دریاب د کښتۍ نشته چې ورپورې وځم دا خپلې پیسې ورکړم پل نشته نو زر دا چلی وکړه چې یو لرګی یې کور راواخېسته په منځ یې نیم او دننه یې ډډ که او هغه اشرفۍ پکې واچول او بیا هغه لرګي بند که ښه مضبوط کلک یې که او په دریاب کې ور وغورځاو وی الله ته مې ګواه کړې ته مې ذموار کړې او ورځ او ټیم پوره دی خدایا دا لرګي کې مې پیسې واچولې ورو مې ویشت الله چې د چا دي سړی به راغلي دا وله ور ورسوه خو خدایا که ورو نه رسېدی او دا لرګي په دریاب کې بل خوا لاړ نو چې دریاب اوچ شي بیا به ورکوم نورې به ورکوم پیسې نه ضایع کړ دې غریب ولاړ چې زما پیسې به راشي رسول الله مبارک فرمایي پیسې رانلې چې رانلې لرګي یو ځای روان دی دی وایي زه خشاک خو به کور ته یوسو لرګي یو چت که چې کور ته یې لرګي یوړه ښځې ته وایي چې هغو دریاب راغلی و پیسې خو سړی درانغې و نه زه ورتلی شوم دا لرګي مې راوړه د خشاک په دریاب کې را روان وم چې لرګي له ډب ورکه په تبرګي په میان نیم شو د ده پیسې هم پکې پرتې دي او ختم پکې لیکلی پروت دی چې ما خو دا پیسې در ولېږلې که ته ومونتې خو ډېره ښه ده که ونه مونتې بیا به ګورو سره ګوره چې یو انسان په زړه کې د پردي مال د خوراک سوچ نی هغه سره الله مدد کوي او حدیث به درته ووایم حدیث به ووایم اوس به پیښې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا نه قرض لري او هغه وخت کې نیت دی چې که خیر ورکوم به نو الله بدله د ورکولو وس پیدا کړي وس به له خدای پیدا کړي او چې کوم وخت قرض اخلي او سوچ یې دی چې یو ځل مې ګوتو له رالې دی بیا ما نه والي نو الله به د ورکولو وسم ورنه کړي نور به هم خدای غرق نور به خدای برباد پیسې خو راورسېدې کاغذ پکې لیکلي چې کله دریاب اوچ شو هغه سړي نورې پیسې راوړې د ته دروازه والا ورغې هلکه ما خو تاله هغه ټیم باندې پیسې راوړې خو دریاب راغلی نو لرګي کې مې بندې کړې ومې ویشته رسېدلي دي که نه که نه نورې مې دله راوړې دي وی مهرباني هغه ستا شی ما ته رسېدلی دی نو قرض ورکه ښېګړه وکړه د مسلمان سره خو دې زمانه کې به څه که ورور اوسو دا خلق خو د اسلام په دایره کې پوره وردننه نه دي کړی ښېګړه ښه شی د ښېګړې بدله هم خدای درکوي چې څوک بل مسلمان سره ښېګړه کوي د هغې بدله هم ورکوي یو سړی په مکه مکرمه کې ابن عقیل باندې مشهور هېڅوک یې نو په د خپل وطن نه راغلي په مکه کې اوسېده نه پلار و نه ښځه و نه زامن و نه هېڅوک یې نو بس مکه کې اوسېده و خواري مزدوري به یې ځان له کوله د بیت الله طوافونه به یې کولو پروت حج له یو سړی راغلی وي او نابینا په سترګو ړوند دې غریب ځان له چېته د سرو زرو امیل اخېستي و دې ړوند د بیت الله طواف کوي هغه د سرو زرو امیل ته رک شو پرېوت دی دا ابن عقیل وایي چې امیل مې ولید اوچت مې که خو ما ته پته ونه لګی چې چا دی امیل مې سنبال که اوس ګرځمه چې خدای پاکه او چغې وامه چې یو شی مې مونتی دی او که د چاوي نښه راکړې چې درته وښیم یو بوډا بابا دی په سترګو ړوند کونټۍ ورسره د سترګو نه اوښکې د غریب بیږي خدای مو بخا یو اعلان واورئ
ما نه یو میل پروت دی د سرو زرو او دا میل زما دی خو په کومه طریقه دی چې حج راتلمه نو زما یو لور وه هغې غریبې دا چرګانو اګې مګې خرڅولې او خلکو سره په کورونو کې مزدورۍ کولې نو لږې پیسې یې جمع کړې داسې لږې لږې به یې جمع کولې چا خواري مزدوري کړې چا خیرات زکات ورکړې نو لږې لږې پیسې یې جمع کولې نو چې راتلم بابا حج ته ځې او دا پیسې والا ته خو ړوند دی خو د چا په لاس په مال یو میل په مکه مدینه کې والی مکه شریف یا مدینه شریفه کې رونو د ما لور په ډېر لوی محنت په یو روپۍ په دوه پیسې جمع کړي دي او مال یې راکړي دي او ما پیمیل واغېسته ورانه روک شو نو زه به چې زما لور به خو زما متنې غنې ګوري چې بابا به راله میل راوړي د کلونو پونچي ده अब دروازې ته نیغه نیغه ګوري چې مال او بابا میل راوړي نو خدای مو بخښه هغه میل لا نه روک شوی دی که چا مونځي ډېر عجز مسکین یم لور به مې دروازې ته په تمه مال هغه میل راکې ابن عقیل وایي چې ومېرېدل ما ورپاسېدم باباجي څنګه میل دی داسې دی دا میل دی واله ما مونځرې دا نښه پکې ستا دا واخله میل چې مې ورکړ دونه خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه وجړل ما وی چې زما لور به ما ته پلارو ته سترګې چې د ورشم خالي چې لور به مې څه وایي بچې دا 500 روپۍ دا ستی نه باباجي ما د 500 د پاره نه در کړې دا ستا مال دی ستا شی دی ما اومن او د خدای د رضا دا کما جیب کې چول زه پې ګناهګارېدم مجرم کېدم واخله د خپله میل دی ماله به الله اجر راکوي نن سبا هم رونو ګورې مسله دا دی ته لقطه وي پاره بیا کې موندلی شي چې دې وموند ته کوم ځای کې نو چغه به وی اواز به کې داسې اواز نه لکه دا د موږ په لاره رواني خو د 100 روپو نوټ پروت یا د 500 زر پې خپه کېدي یو خوا بل خو ګوري یا څوک نه لاس ورښکته کې او راوالي جیب کې واچوي ځان خدای مو بخښه یو شی مې مونتی دی ځان سره یو پټې غوندې 3 چغې ووایي د مولا نه اوري چې 3 چغې به وی جیب کې واچي بس ښځې له ورشي بس ما خدا شي مونتی او 3 چغې ما څوک پیدا نه شو بس خدای د سره خو که دار چا چې خدای دې وبخي خدای دې وایي تا دې خدای ذلیله کړي مردارې خاوند ته د دروغو چل داسې نه ده چې دلته دې ومونتې په دې لاره کې ښکاره خبره ده چې دا د دې محلې د خلکو نه یا د جومات د خلکو نه پروتې دي نو راشه دلته چغې واغه دکانونو کې وکړه هلته وکړه هغه جومات کې هغه جومات کې او د بل د اعلانونه وکړه خامخا به سړی پیدا کېږي او چې په لاره کې د غوټه ومونته په سړک د پاسه نو خو زوزکي پلینکوج نه پروتې دي که لاړ شه عمرزو کې اډې والا ته ووایه تنګي کې اډې والا ته ووایه پېښور کې اډې والا ته ووایه چارسده کې اډې والا ته ووایه وایي داسې ماشي مونته دی که د چی نو راشئ نښه پته وښایه رسول الله مبارک وایي لوښې محفوظ کا مزې محفوظ کا نښه پته چې دله درکړي ولې ورکه په دې نیت مو چته وه چې بس زه خو بس د مور پی مې دي نه ورې که بوډا بابا لاړ خپل کلي ته ابن عقیل وایي څه موده تېره شوه اخره کې مې راشه خپل کلي ته خو لاړ شه څوک خو د خپشته دی نه خو د هغه نکاح او د رشته دارانو د هغه کلي دروازې خو به ووینې پخوا خو د کشتو سفر و کشتۍ ته راوخته کشتۍ په دریاب کې روانه باد راغی او کشتۍ وواله او غرقه شوه چې کشتۍ غرقه شوه څوک مړه شو څوک یو تخته پورې ونښتل څوک بله تختې پورې ویده یو تختې پورې ونښتم ځان مې کلک کا او دا د دریاب چپیره تخته کله یو خوا وړي کله بل خوا کله یو خوا کله بل خوا وړي یو جزیرې ته ورسېده د خدای شان هغه تخته د دریاب د چپې جزیرې ته ورنږدې کړه د تیکو شومه جزیرې ته وردننه شو وایي دا اوس کم ځای دی او کم وطن دی ما ته څه پته لګي چې جزیره کې مې وکتل یو کلی آبادي وه پکې ورغلم جومات و منارې وې هغې ته وردننه شوم نو مسافر خو به جومات ته نه جومات ته ورغلم خلکو ته مې وویل په بد حال همدغسې د غره بیت الله نه خپل کلي ته روان وم او کښتۍ غرقه شوه خدای دلته راورسول بس ما هم وی چې دا ما څوک دي زه راشه دلته یا جومات کې ناستو ما خلکو به راله ډوډۍ موډۍ راوړله او ما له قرآن راته د کلي ماشومان به راتل ما ورته قرآن شروع الف زبر او با زبر به چاته ترجمه او چاته قرآن شریف
دا خلق خوښ شوما هلکه قرآن درځي او یاره زمونږ امام ودلته او سپینګیري بوډا مړ شوی او زمونږ امام نشته نو که دې خوښوي چې تا دلته امام ډوډۍ به هم درکو کور به هم دله درکو او خوراک به هم درکو او ته ویسې هم زما څوک نشته مونږ سره ښې ما وی ډېره ښه بس هماغه جومات کې امام شم هغې ته امامتي وړو ته سبقونه د خلکو خوښ شم د ابن عقیل وی دا کلي مشران دا لري یاره ته خفه کېږې نه نو دلته زمونږ امام مړ شوی دی بوډا او سپینګیر ډېر ښه سړی او د هغې یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته ده او پردهداره ده او نیکه ده او ماشومانو جنکو ته سبقونه هم ښایي نو که دې خوښی د هغې څوک نشته چې در په نکاح ما وی ډېره بخي څه بده خبره خو نه ده ډېره ښه ده جینۍ هم وی ډېره ښه ده مسافر دی بس نکاح شوه چې کله واده شو او د واده په شپه د دې ښځې ته وردن نشم او ښځې ته مې وکتل چې مې وکتل نو هغه امیل د جینۍ په غاړه پروت و زه خو پوه شم جینۍ په غاړه امیل پروت و چې ما وکتل هغه امیل ته اوس نیغ نیغ ګورم جینۍ په ما شکي شوه ته زما امیل ته څه له نیغ نیغ ګورې وایي جینۍ ما ته وایي چې دا امیل کم ځای و وی په امیل څه کې نه د امیل قصه وکړه بیا خبرې کوم وی دا زما پلارو د جومات کې امام بوډا او سپینګیري حج لته ما یو روپۍ په لږو لږو پیسو جمع کړی وي ما یې باباجي چې لاړه شي بابا نو ماله په دې امیل راوړو هغه لاړه او د امیل یې راوړو او پلار راته وی چې بچې د امیل مې واغې چې رانه رک شو ډېر خفه وم چغې مې والې چې چا به مونتي یو ځوان و په مکه کې ډېر ښه سړی و هغه مونتی و نو د امیل یې ماله راکړه او ما وله 500 روپۍ ورکولې خو بیا یې نه غېښتې یاره بچې پلار مې راته وایي چې ډېر ښه ځوان و ارمان چې ډېر هغه ځوان به پته نه لګي کم ځای به کم ځای به نه او که دا ځوان خو زما ګوتو له راغې نو بچې ستا نکاح به ورسره کوم تا ورته ودوم او سوال به کو چې خدای دقسې ځوان دله درکړي داسې نیک عمل او صالحه چې خلکو سره ښېګړې کوي ابن عقیل ما ورته وی چې د مړ پلار دعا دې قبوله ده زه ومه ښه دا ما مونتی و ستا پلار له مې ورکړه ګوره ښېګړې وکړه که نه سترګې خړې نه کړې یو امیل ته نو امیل سره ولا خدای ښځه هم ورکړه مال هم ولا خدای ورکړه د جومات امامتي هم ورته خدای میلاو کړه پیغمبر مبارک دروغ نه وایي رښتونی دا خو د صحابو شیوه وه په غزوې یرموک کې صحابه پراته دي او زنکدن دي د صحابو او د یو صحابي په زنکدن کې اوبو تړو شو د تره زوی وایي چې فریاد یې وکړه چې تږې ما نو ما په منډه اوبه راوړې هغه سره خوا کې بل زخمي پروت دی هغه اوبو ته په شوق وکتل د ما د تره زوی ما ته وی هغه له یو څه مخکې هغه له مې یوړې هغه سره خوا کې بل زخمی دی هغه داسې په شوق وکتل هغه وی بل له یو څه هغه له مې یوړې چې هغه له مې یوړې او ورکولې مې هغه بیا مړو بل زخمی له مې راوړې ام مړو بل له مې راوړې ام مړو د تره زوی له چې مې راوړې هغه نه هم سا وتې وه ځان کدل وخت کې ځان نه بل مسلمان مخکې کوي او یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی ابوالحسن نوري رحمت الله علیه نو بادشاهان د زمانې هو کله ظالمانه می یو ظالم بادشاه هغه د علماو نه څه فتوا وغوښته او هغه غلطه یې غوښته او هغې علما ورته غلطه فتوا نه ورکول نه مسله داسې ده بس بادشاه غوسه چې وایي د دې ښار دا ټول قاضیان چې څومره دي دا مولیان اگر افطار کې مال یې راولې سر ته قلم پخواني بادشاهان ډېر ظالم په ټول یې ګرفتار کړل او بادشاه ته یې پیش کړل تاسو دا مسله فتوا ما غوښتې وه ولې مو غلطه راکړه هغې ویل صاحب موږ خو د خدای دا نشو مجرم کولی تا غلطه فتوا غوښته موږ صحیح فتوا دله درکړه وی لین کې ودروې او جلاد ته حکم وکړه چې سرونه ته ووهه چې لین کې څنګه ودرولو د ټولو نه مخکې د ابوالحسن نوري رحمت الله علیه عالم مو بزرګ مو چې بادشاه وکتل نو دې پېژانده چې دا ډېر نیک سړی دی او بادشاه چې به کله جنګ لته دنه به دعا هم غوښته او چې بادشاه ته به مشکل پیښ شو نو دنه به هغه مشکل کې دغه هم غوښته مشوره هم غوښته نو چې وی کتل او خو لکه په دې مولیانو کې قاضیانو کې خدا بزرګ سړی عالم هم دی داسې مسله پیښه شو بادشاه وی دی په طریقه بچ کوم اوس کده ته چې تزا
نو دا خلک به موږ دا وزیران چې دا یو دی پکې پرې خدا ورې پتو هډور یو شان درکړی ده نو بادشاہ وی چې سبانه جوړم چې دا یو بچ کې مودا نور پکې هوا بادشاہ وی دلته مودريږي دی خوراتاو شه دی خوراتاو مطلب دا و کدا لګروستو شو په دریم سلورم نمبر کې د یو دو درونه وسرونه و هم دا باقی به پرې ده دلته مودريږي دی خوراتاو شه چې دی خوراتاو شو د ابوالحسن نوري بیا سر کې ودرې بادشاہ وی دا خو بیا پس پلان کې پاول کې راغی دا سوکو بادشاہ وی نه الته سرونه وام الته لاړ شه هغه لختي په غاړه باندې جلاته ولته سرونه وام راځه الته لاړ چې وکتل ابوالحسن نوري بیا سر کې ولاړ یا خدای ز خدا دریم دل جدا بچ کوما او دې خو سر کې ولاړی ابوالحسن نوري ته ویل کا تر دې ټول نمخ کې راځو په دا سر کې ودرېږي دا ولې ته چل شي الله او تسوي وی بادشاہ سلامت او زه خو تا بچ کوم د خدای بندا اړوم راړوم چې تبه لګرستو شي او د درې بوام غوساو مې سړی شي نور بټول پرېدم نو ته ټول نه مخ کې کېږي دا ولې وی بادشاہ سلامت دا علما په حق دي دا په حق دي تر دوی نه ناجیز فتوا غوړ نشي درکول زم په حق هم ناجیز فتوا نشم درکول کدا دې ملک لنه جنت ته روان دي خو په دې وهلو خلک تکلیف تیریږي په انسان کنه نو ځان ځکه مخکې کوما چې کته ما په توره وې نو زه به مرما نو زما په دې مړ کېدو به یو 2 منټه ټیم لګي نو د دې نورو مرګرو د مرګ ټیم خو مې لږ وروستو شي کنه زما د وجې پر دوی د مرګ ټیم لګوندې وروستو چې کې دي شماله توره راو باره او غوسه دې سړی شي او دا مسلمانان بچ شي د عالمان دا وجم کې دي شي دې ته حساب دې ته قربان ویزه ټول به معاف کړي د دې بابا د مخ ټول معاف کړي حاصل داري چې د مسلمان صفت بدای چې د ببل ته خیر رسي بس زدا غوالم چې ماته خلک خیر ورسي نو پکار دي چې زم بل مسلمان ته خیر ورسو زدا غوالم چې د ما د خلک عزت وکي پکار چې بل مسلمان هم عزت وکم زدا غوالم چې د ما د پلار د خلک عزت وکي نو پکار چې د بل د پلار هم عزت وکم دا غواړم الکه سپیل دکی مې دی لکه د ما خیال وساته نو چې دا بل سپین وډ کوم له حاضر ساتم کنه دا غواړم چې د ما خور لور ته څوک په بد سترګو نه ګوري نو پکای چې د بل لور خور تام په بد سترګو نه ګورم دا غواړم چې د ما را پټی نه څوک د شپې شاوتل یو نسی نو دا بل د پټی نه شپې شاوتل والی وړو دا غواړم چې د ما د بل څوک کندرونه کی نو دا بل کندر والی کو دا غواړم چې ما ته بل څو سکیم او سازش جوړ نکي نو زه بل مسلمان ته بل سکیم او سازش جوړوم رونو ک په دې فارمولا عمل او شورشتیا وایا د رسول الله مبارک په دې فارمولا معاشره کې به امن راشي ګبرانه شي لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه یزان لسخوخه خاخلا بل مسلمان لم اغه خوي فخ کا امن براشی سکون براشی جنگ بنی جګړه بنی بغض بنی حسد بنی غلا بنی زنا بنی بدعملی بنی دا اصول ما ته د معاشرت د دوارو جهان مبارک سردار خودري نورو مسلمان اقشو چې بل مسلمان سره خېګل گاونډي سره خېګلا کاوه ها مشر سره خېګلا کاوه رور سره خېګلا کاوه تربور سره خېګلا کاوه دا لاس دې نسا لاس وت لار وت خایا اوګيره ډوډۍ والا ورکاوا قرض دې غواړي ورکا پته پوری دي فورا خلاصاوا خو قرض چې اخلي نو د پدې نیت مال چې بیا بیرانه ومني نه پدې نیت چې د خپل ضرورت پر کوم بیا به ورکوم نو خدای به د خلاص والی طاقت هم دل درکې نو داسې جون د الله پاک زموږ تاسو نصیب کی ځان لخوخه بل لخوخ کا او مسلمان پکار دی چې د یو جوسه په شانتی شي یو د په مسلمان تکلیفي ټول سره درديږي بل ګډ کې په مسلمان تکلیفي ټول سره درديږي الله دې زموږ د مسلمانانو اتفاق نصیب کی او خدای زموږ په میاس کې حقيقي رورولي قائمه کی حج نه چې کم مرګري راغلي دي زموږ نه دري خانم راغلي دي نور مرګریم چې څوک راغلي دي رب العالمین دې د ټولو حجونه قبول کی الله دې ټولو طوافونه قبول کی الله دې ټولو عمره قبول کی الله دې ټولو دعاګانې قبول کی او چې کم را روان دي الله دې په خیر ورسي ماته لک سات مخ کې او غنټري ما دوه مخ کې ارشاد زمونږ د بدرخیل د کندي هغه تل دې حج لا د مدینه منورې نه ماته ټلیفون وکړ او د ماته وې چې د جمع کې څومره د مرګري دي د مونږ د جمعې
وی درې ځله ما د ټولې جمعې د جمع د ملګرو سلام نبی علیہ السلام ته پیش کړ. دا راته هغه یو 2-3 غنټې مخکې په ټلیفون ووی. ما وی چې الله رسوله مبارکه زمونږ د جمعې د جومات چې څومره شریکوال دي جمعې مانځله راځي دا وی سلام قبول کا. وی دا مې 3 ځله پیش کا. وی زما سلام هم دې ملګرو ته ووایه. نو دعا الله دې په خیر راولي او خدای دې قبول کی حج او الله دې تاسو